سار راځو تیل ګران شوي چې سار راځو پارټس ګران شوي موږ داسې خط له راغلي یو زه مسلمان نیم زه هم چې ما د خپله رشکا بالکل نه راوباسلی په دې کې کور نه سامان نه پوره کېږي ما ته پرون یې پاڼه راوړه ما سره په جیب کې 100 روپۍ دي زه به 100 روپۍ کم پره کوم ما هم نشي ساتلی نو کور به چاله سره وساتي دي غریب خو زامن دي بچي دي فیملی له ورته روغه یو رشکې ولا به دا ونه وي چې بھائی زما په دې رشکا کې پیدا را هر سړی به پتاواني 50 روپۍ پټرول وخیږي او لسې راکوز کړي نو د هغې دپاره موږ سره نرخنامه راوړي په موږ پسې چې تیل ارزان شو خو که نن پرې 45 ورځو کې 55 روپۍ تیل مهنګا شوي دي نو موږ دپاره دا نشته چې یاره څوک راشي او زموږ تپوس وکړي قسم دې جننې ما ته وي د چای پاڼه راوړه قسم دې ما ورته انکار وکړو ما ورته مېمه کمانۍ ماتې کړي دي دا سیاسي خلک اوټونو لذي راځي د الیکشن وخت راشي کور په کور ګرځي پلاني اوټ پر راکې پلاني اوټ پر راکې په دې مهنګۍ باندې چې دروته تاسو سره احتجاج وکړو واړه دغه شان بس د الله سره ته ناست دي لکه زه په خپل ځان باندې ډیپینډ کوم چې زه نشم کولی په رشکا کې کور خرچه د کور اخراجات زه نشم اوچتولی په دې ملک کې زموږ بالکل حال خراب دی روډ زموږ خراب دی غوړي به یو سړی سوالي وړه به یو سړی سوالي پاڼه جیني به یو سړی سوالي کور به یو سړی لکه مثال سبزي نشي لېږلی په رشکا کې 1,50,000 روپۍ په ما باندې بیل چې کوم دی د یو میټر جمع شو او هغه میټر ما معیار زه سوځوم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم عمران بنيري یم او دا وخت په امبیله بازار کې د رشکو په اډه کې ولاړم د رشکو په اډه کې په دې وجه باندې ولاړم چې د 45 ورځو کې پټرول چې دی د هغې په قیمت کې تقریبا 55 روپۍ اضافه وشوه یو پیر 20 روپۍ ګران شو بیا د هغې نه پس بیا 20 روپۍ ګران شو پرون بیا تقریبا کم 15 روپۍ ګران شوي دي زمونږ د چملې ماضي دا کم روډ چې دی د امبیلې نه د سیده کلي پورې نه دا هم ډېر زیات خراب دی نو په دې حواله باندې د رشکو د ډریوران سره ولاړ دي د دې سره په دې حواله خبرې کوو چې یاره په دې کې دی د رشکې چلی نو چې دا دی له تاوان کی او کو ګټه ولکي کو ګټه کی نو خو خبره ده کو تاوان کی نو چې دی بیا دا ولي چلی او دی په دې حواله باندې څه وایي ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام څه وایي پټرول په مخ ګرانیږي ډیزل ګرانیږي بل دا روډ هم خراب دی سپیر پارټ هم درته ګرانیږي نو دا د څه ګټي او کو هسې چا نه تللی او نه راغلی جی عمران بھائی بس ستا شکریہ ادا کوو چې ته راځې او زموږ په دې حالاتو باندې چې کوم دی نو آواز اوچتی نو ډېر زیات مشکور یو ستاسو او حالات خو دې ټولو عوامو ته معلوم دي چې بھائی لکه مثال پر 13 ورځو کې د سورګ مهنګایي چې راله او را روانه ده مثال مونږ چې وګورو تیل چې کوم دی نو لاول ارزانو رو ګرانېدو بیا واپس ارزان شو نو موږ پسې ډبل نرخنامې رالی یو د ترانسپورټ راله یو د رشکو راله چې بھائی تیل ارزان دي تاسو کرایه نه ارزانې کوئ اوس چې کوم دی پرې 45 ورځو کې تاسو په خبرې وي چې 55 روپۍ اندازتن تیل ګران شو نو چې تیل ګران شو نو مونږ هم دا اوس وایي لکه مونږ د کنکویل چوکه پورې مونږ ترانسپورټ نشو کولی په دې روډ باندې چې مونږ ځو نو خامخا موږ ته به یو پارټس مات شوي خامخا به یو پارټس مات شوي په ثبوت سره ورکولی شم یو رشکې ولا به دا ونه وي چې بھائی زما په دې رشکا کې پیدا را هر سړی به پتاواني هر سړی د مجبورۍ نه مونږ سر راوځو مونږ وایو یاره نن به دا ښه ورځ وچلېږي چې سار راځو تیل ګران شوي چې سار راځو پارټس ګران شوي مونږ دا وایو چې بھائی د دې روډو د دې تیلو د دې مهنګایۍ د دې حکومت مونږ له څخه حل وباسي دا نګران حکومت دی که دا هر یو حکومت دی د دې مونږ له څخه حل وباسي مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي که دا ونه شو دا رشکې به مونږ په دې روډ کې ودرو زموږ پوره تنظیم دی 200-300 رشکې د امبیلې د اډې نه چلېږي دا رشکې به مونږ ودرو دا به ټول په دې روډ کې ولاړې بیا او یو سړی به هر چاته بیا مشکلات راځي څومره چې مونږ ته مهنګایي مشکلات دي د پارټس مشکلات دي د تیلو مشکلات دي دا به مونږ چې کوم دی نو د دې خلاف ودرو بیا زبیر بھائی دا راته ووایه دا رشکې تاسو چلوئ نو روزانه د تیلو سره وړم ګرانېږي چیني هم ګرانېږي غوړي هم ګرانېږي نور د ضرورت سامانونه چې دي هغه هم ګرانېږي نو په دې رشکې کې تاسو هغه اخیستی شئ یاره قسم په خدای زه به تو خپل ځاني خبره وکړم قسم دې جننې ما ته وي د چای پاڼه راوړه قسم دې ما ورته انکار وکړو ما ورته مېمه کمانۍ ماتې کړي دي ورشئ زما د رشکو ګورئ کمانۍ پکې ماتې پرتې دي ما ورته مې که نن کمانۍ جوړې شو ما نن مزدوري وکړه سبا به زه پاڼه راوړم نن که زموږ کره میلمه راغی یا هر څه رالو زموږ کره بغیر پاڼې واړه بس کی واړه دغه شان بس د الله سره ته ناست دي لکه زه په خپل ځان باندې ډیپینډ کوم چې زه نشم کولی په رشکا کې کور خرچه د کور اخراجات زه نشم اوچتولی او چلو ما رشکا د دې نه علاوه چې خو جوزه یو ایکسټرا شی دی اوړه سبزي وغیره دا دغې بیا دا هم دا ووایي که نه چې لکه چې ایکسټرا شی دی لکه د چې لا پکې اړوسه ذکر نه راځي نو وړه غوړي به یو سړی سوالي وړه به یو سړی سوالي پاڼه جیني به یو سړی سوالي کور به یو سړی لکه مثال سبزي نشي لېږلی په رشکا کې زه د رشکې پارټس نشم اخیستی په دې تیلو په دې مهنګایۍ کې نو زه به کور ته خرچه څه اوسم مهرباني
ملګرو دې ځای کې را سره یو بل ملګري ولاړ دی زبیر بھائی لږ جذباتي غوندې هم شو یو بل ملګري سره خبرې کوو چې هغې د تیلو باره کې د دې روډ باره کې او د دې مهنګایۍ باره کې هغې څه وي ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د روډ چې کومې خبرې وکړې د دې دپاسه زه نه غواړم چې نورې خبرې وکړم خو لکه مونږ داسې حد له راغلي یو زه مسلمان یم زه هم چې ما د خپله رشکه بالکل نه راوباسلی ولې مې نه راوباسلی چې ناوګۍ ته زما رشکه کم از کم په اوسني وخت کې د 500 روپو د انې جانو پېټرول وي زه 300 روپۍ نشم جوړولی که 10 روپۍ مونږه د تیلو د خطو سره 10 روپۍ مونږ سیوا والو مونږ سره مشران کشران ټول خلک جنګ کوي تاسو 10 روپۍ سیوا کړي 50 روپۍ پېټرول وخیږي او 10 راکوس کینو د هغې دپاره مونږ سره نرخنامه راوړي په مونږ پسې چې تیل ارزان شو خو که نن پرې 45 ورځو کې 55 روپۍ تیل مهنګا شوي دي نو مونږ لپاره دا نشته چې یاره څوک راشي او زمونږ تپوس وکړي بله خبره دا چې زمونږ لار ډېره زیاته خرابه ده روډ زمونږ مکمل خراب دی مونږ مجبوره شوي یو زه لکه اوس هم که څوک راغی زما دا رشکه زه پکې 50,000 تاوان هم کوم خو خلکو ته پته ده د هغې مجبورۍ نه غلطه پیدا لي که زه 50 تاوان به نه خرڅوم هغې لاک تاوان راکوي بالکلا مونږ مجبوره شوي زه سري دیاړی ته هم تیار یم دا کم حال دی زمونږ په دې ملک کې زمونږ بالکل حال خراب دی روډ زمونږ خراب دی عمران بھائی الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو زمونږ دې ګران وخت کې مونږ سره سات راکړئ او دلته مونږ له راشئ مونږ لکه مجبوره شوي یو په دې خبره باندې بالکل څه پکې نه پاتې کېږي مونږ ته د هغې مجبورۍ د وجې چې مونږ ته ګاډي ولاړ دي کم از کم دا راوباسو نو لکه مونږ په دې خبره باندې ډېر زیات خفه یو زه تحصیلي اے سی ته مندړ اے سی ته لکه دا خواست کوم چې راشي او زمونږ د دې کرایې خبره هم مونږ له وکړي او زمونږ د امبریلې نه تر ډیلي جبې پورې زمونږ روډ بالکلا خراب دی زه دا لکه قسم درته کوم سار ما په سورلو سره ما په لار کې کوزي کړي دي ولې چې ما ته مخې ته شاکبزر د جم ته وجې ماچي او مکمل لار خرابه ده نو زه دا درخواست کوم ټولو ته او د دې دپاسه ما دا رشکه چې چلی نو په دې کې د کور سامان پوره کېږي سار خو به یې لم پوره لیست ډر کړي چېرې دا سامان نه وړه نو سې درته ویلي وو هغه دې ووړو و دې نړو وړو چې اوس کله روټۍ به وخوري و به نه خوري څه وایې یاره جي ته خو نورې سیوا خبرې نشم کولی خو که ما پسې د کور دا ټلیفون وشو چې د 200 روپو شوپړ راوړه نو که نور وس مې نه نو رشکې چابیانې به مې کور ایښي نورې خبرې دې دپاسه د 200 شوپړ د 200 شوپړ نشم وړی که راته د شوپړو وي نو ما به رشکه ودرولي وم چې وایي چې څوک یې خدې نه خد ځکه چې کېږي پکې نه او چې زه پکې ونه کړم که نه چې زه بالکل له ځانه وروباسم یو سړی به په دې اډه کې نه کوي دا راته زه لیکل کوم چې زه ونه کړم ځکه چې زه دلته جنګ هم کوم بې نمبره پکې هم زما ملګري پکې هم خفه کړم ته بې نمبري کوي په ما پسې د وروستو نه زور دی ځکه بې نمبري پکې کوم خو چې زه پکې شوپړ نشم وړی بل به پکې رانه هغه هم نه وړي کور ته دا راته زه چیلنج سره وایم چې زه پکې 500 بچت ونه کړم بل به 300 هم نه کوي دا سره لیکل کوم تاسو رشکه چلوئ نو پخپله هم لکه تقریبا نن سبا 800 روپۍ ستا دیاړي ده د عام کس چې ده نه 800 دیاړي ده د دې نه علاوه تا د لکونو روپو رشکه هم را روانه کړله په دې روډ کته ځې برځي او پټرول ورځ ورځ ګرانېږي مهنګایي ورځ ورځ راځي په دې کې دې ګزاره کېږي نه لاله په دې کې ما چاته گزاره کېږي زه جدا یم غون ټبر دی سره پنځه شپږ اته واړه مې دي او په دې کې ساتل نه شم دا ډېره سخته مهنګایي ده پټرول ګران دي دلته څوک کوزای د امبیلې کوزای نه 60 روپۍ د غوږ نیولې 10 روپۍ غوږ نیولې زه تاسو مدد کوم مور مدد دا کړی دا تل ګران دي مهنګایي ده او موږ پیسې راکا کرے نه راکو کمل پورا نه دا کې د کور سامان پوره کېږي نه نه جی په دې کور نه سامان نه پوره کېږي ما ته پرون یې پاڼه راوړه ما سره په جیب کې 60 روپۍ دي زه به 60 روپۍ کم پر کوم زه پچول ورکم کنه زه رشکه کې تیل واچوم کنه زه خرچه وسم سو کما زموږ دا ډېر مجبوري ده او دا روډ چې د امبیلې نه والا د سید کلی پورې دا روډ مکمل تباه برباد دي کنډرات دي جی روډ بالکل خراب دی موږ ته دا روډ سم شي او کله کمانه ماتي کله سماتي کله سماتي موږ ته روډ بالکل خراب دی جی او موږ ته دا روډ سم شي زموږ دا د دغه او دا موږ ته دا پټرول ارزان کې خرچه مرته ارزانه کی او سیرا ملګرو دې ځای کې را سره یو بل د رشکې ډرایور ولاړ دی دې نه تپوس کو د شتو خو ډېر جذباتي کړم چا سره 200 روپۍ نشته چې شوپړه پې والي چا سره د هګۍ د اخیستو پیسې نشته دي نو پته نه لګي چې لکه نور به دې څه کي د سره خبرې کوو چې دې څه وي ملګري څه وایې په دې رشکه کې هم ګزاره کېږي یاره داسې کار دی چې ما باندې خو د کور د غاړې زور نشته خو چې زه ځان نه ډوډۍ له پیدا کړم د هوټل د خرچې دپاره نو په دې شکر وباسم خو هغه پکې هم نه پیدا کېږي د کور چې سار راوځي او د ماښامه پورې رشکه وچلې چې روټۍ د دلته په امبیله کې هوټل کې وکړي یا د مشتاق سره کباب وخوري یا چا سره چولې وخوري رزاق سره شوپړ وخوري بل چا سره وخوري بل چا سره وخوري نثار د ناشتې نه والا د ماسخوتن د روټۍ پورې دا ته پرس که هوټل کې کې دا پکې پوره کېږي یاره دا پکې هم نه پوره کېږي کله پکې کور ته لاړ شم کله پکې دلته وخورم هغه پکې هم نه پوره کېږي لکه دا یوه رشکه صرف
صرف تا نه ساتي ما هم نشي ساتنه نو کور بر چاله سره وساتي دي غریب خو زامن دي بچي دي پملی له وتروغه نو چې زه پکې ځان نشم ساتنه دي په کې پملی زیات خلک پر دې رشکې چلی هغه موږ ته صرف पेट्रोल باندې خبره نه پکار کنه موږ ته پارټس ګران دی لکه ټیر د رشکې په 1300 روپے اوس 25000 روپے دی دغه شان کمانه په 200 روپے اوس په 1300 روپے را په 1800 روپے را نو یوازې پارټس لکه یوازې تیل نه دی پارټس هم ګران دی یار خبره لا عوام چې دا غریب خلک چې کوم دی غریب طبقه چې دا اره غاړي کې را دغه ته وایه دا سیاسي خلک اوټونو لذي راځي د الیکشن وخت راشي کور په کور ګرځي پلاني اوټ پر راکې پلاني اوټ پر راکې په دې منګه باندې چې دروته تاسو سره احتجاج وکړو یاره جی موږ خو په حل لا سوق نه لیدلی سو کوم ایسو یو سړی چې کم سړی برابر دی هغه برابر دی د غریب سړی په وجه باندې یو سړی ناراضي چې لکه د غریب سړی په سر باندې आवाज اوچت کی چیرې د تکلیف ته د منګه نه سو وجوهات او تاسو بیان کی لکه مثال یو سړی هم دانه کوي د بجلی د بیلونه چې دوره سیوا شو تیر میاشتې کوم بیلونه راغلي په زرګو روپو چا پسې په لاکو روپو بیل راغی د رزل اصلاحي جرګې کوګانه علاوه بل چا په دې احتجاج وکړو ستاسو سره आवाज اوچت کو هیڅ چا په आवाज نه اوچت کړي هیڅ چا یو سړی په आवाज نه اوچتي 1,80,000 روپے په ما باندې بیل چې کوم دی د یو میټر جمع شو او هغه میټر مې معیار زې سوځوم یا مې چې کوم دی خپل تارونه سوځوم دوره حد لراغلم ها ملګرو د رشکو والا خبره اترې تاسو واورېدې زه خو په ایمان چې ډېر زیات جذباتي کړم چې یو سړی په رشکه کې د لکونو روپو رشکه هغه په دې روډ باندې کته زغلي بر زغلي 200 روپۍ د عام انسان دیاړي ده چې دی صرف دغه ځای کې کودایي کې یا بل څه کې هغه ده نه چې دی پکې 200 روپۍ نشي پیدا کولی او دا یو ملګري وي چې زه صرف رشکه ځان له چلوم چې خپل جیب خرچ پې پیدا کړم او سهار راځم په هوټل کې ناشته کوم بیا روټۍ هم د غرمې په هوټل کې خورم او ماښام هغه هم ماله نه بچ کي دا لالاوي چې زه 200 پاڼه کور ته نشم وړی په دې منګۍ کې چې یو سړی د 200 پاڼه نشي وړی بل پکې د 200 روپو شوپړ نشي وړی نو منګۍ دې حد له رسېدلې ده چې د کنټرول نه بار ده نو کو په دې ملک کې چې د حکومتي څوک ناسي نه کم از کم د منګۍ د اکسلیټر د لږ غونتې پرېږدي چې دې غریب عوامو ته لږ ریلیف میلو شي کینې کو دا رشکې ودرېدې دا خلک دې روډونو ته راووته نو بیا به حالات د کنټرول نه بار ایسته د کتو اورېدو یو جهان